أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم مكية. سورة إبراهيم مكي سورة. دا سورة إبراهيم شروع شو او دا مکی سورت د هجرت نه مخکې نازل شوی. د دې سورت د مخکینی سورت سره مناسبت په ډیرو وجو کې شته دی. یو مناسبت چې کوم ډیر مشهور دی هغه په دې طریقه باندې دی چې مخکینی سورتونو کې د الله تعالی وحدانیت ذکر شو په دلایل عقلیه او نقلیه سره دې ځګینه پوري. لیکن معاشره کې ځینې خلک دسي چې هغه دلایل ته نه ګوري، هغه په خپل عزت باندې ټینګيږي. نو زدي خلکو د اصلاح لپاره بیا تخویفات پکاري. نو په دې صورت کې بعد تخویفات دنیاوی او اخروی ذکر شي. د آخرت او دنیا عذابونه به ذکر شي چې کوم کسان نتین سره ضد کوي او مخالفت کوي، نه قایل کیږي. نو دغه خلک کسانو باندې په دنیا کې هم ډېر عذابونه راغلي. د هغې واقعیات په تقریبا د صورت کې ذکر شي او د دې انجام د آخرت په اعتبار سره هم ذکر شي. د تذکیر به ایام الله ویل کېږي او تخویفات دنیاوی او اخروی او تحمل کېږي. دغه مناسبات چې د مخکینی سورۃ سره د دې سورۃ مرکزی عنوان چې کوم دی هغه دا دی چې تذکیر به ایام الله، خلق د الله تعالی د عذابونو نه يرورو په طریقه باندې سم لارې ته راوستل، د خلکو هدایت او رهنمایي کول په ذکر د عذابونو سره چې هغه عذابونه چې مخکې تیر شوي دي د هغې واقعات بیانول او بیا آخرت کې چې کومې سزاګانې ذکر دي د هغې په بیانولو سره د معاندین او ضدي خلکو اصلاح کول د صورت مرکزی عنوان دی او تمام سبقونه به هم دغه طرف ته راونديږي. دا شو د صورت مرکزی عنوان. دا صورت چې کوم دی د اول نه اخره پورې مکی دی. صرف یو څو آیاتونو کې اختلاف دی، وروسته هغې باندې به بحث وکړو چې کوم ځای کې رالو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را. الله پوهیږي په معنا د دې حروف باندې. دې ته مقطعات ویل کېږي. د 29 سورتونو په سر کې راغلي دي او په هر ځای کې هغې باندې موږ څه نه څه بحث کړی دی چې د دې څه مطلب دی، ولې راځي، فایدې څه ده. لیکن لنډ حاصل د هغې دا دی چې په دې باندې تحقیقي بیان د تفسیر بیضاوي کړی دی او مخکې موږ د هغې ذکر کړی دی. خو دومره د سلف صالحینو نقل شوی راجح قول هم دغه دی چې د دې په مطلب باندې بس الله پوهیږي او امت ته د دې تعلیم نه دی ورکړی شوی چې امت په دې باره کې بحث وکړي چې څه مطلب یې دی. امت ته په دې اطلاع نه ورکړی شوی. بیا دا چې دا ولې نازل شوی دی چې امت پرې پوهیږي، نو قرآن کې ولې دي هغې بحثونه مخکې بند کړي دي. کتاب دا قرآن کتاب دی. انزلناه موږ نازل کړی دی. الله وایي نو دا کتاب دی موږ نازل کړی دی. الله تعالی نسبت خپل ځان طرف ته کوي دې خاطر باندې چې د قرآن لوی په خپله معلوم شي چې دا د چا پیغام دی، د چا طرف ته دی. نو چې کله پیغام د الله طرف نه دی او الله ډېر لوی ذات دی، نو قرآن لوی دی په خپله باندې معلومه شو په اول سر کې. نو چې کله د قرآن لوی ته وپېژندل نو باقي سبقونو ته به ستا غوږ هم متوجه شي. الله وایي موږ نازل کړی دی الیک تا ته. نبي علیه السلام ته ستا طرف ته نازل شو، وحی په ذریعه باندې راغی. په الیکه کې د نبی علیه السلام مرتبه معلومه شو چې دومره لوی کتاب د نازلولو دپاره نبی علیه السلام انتخاب شو. هر څوک د دې مستحق نه و چې د دې دپاره انتخاب شوی وي. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دې دپاره چې ته راوباسې خلکو لره د تیارو نه رڼا طرف ته. دا د قرآن مقصد او د نبی علیه السلام د رسالت مقصد دی. قرآن ولې نازل شو، دنیا ته ولې راغی، نبی علیه السلام ولې پیغمبر شو، پیغمبري ته ولې میلاو شو، کوم ضرورت. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دې دپاره چې خلک د تیارو نه رڼا طرف ته لاړ شي. تیارو نه څه شی مراد؟ یو عام دغه تیاره چې څه شی پکې نه ښکاري د دې هغه د دې کې دغه تیاره نه ده مراد. د دې کې تیارې نه مراد جهالت، شرک، کفر، د اسلام خلاف چې څومره قصې دي دغه ټول ته ظلمات تیارې ویل کېږي په شان د تیارو دي. چونکې د کفر قسمونه ډېر زیات دي او په هر دور کې په نوي نوي رنګ کې راښکاره کېږي. هر دور کفر بدل رنګ لري د مخکیني کفر نه. نو چونکې د دې قسمونه ډېر زیات دي نو په دې وجه باندې ظلمات جمع ذکر شو.
چې کفرونه دا یو شان نری چې خلک به بت سجده کوي یا به ستورو ته کوي، نه په هر دور کې به کفر یو نوی رنګ اختیاروي، یو نوی شکل به اختیاروي. خو چې د اسلام سره ټکراو لار بس دغه کفر دی او دغه مسترد دی. نو په ظلمات ټکي کې دغه اشاره ده چې د اسلام مخالفتونه په ډیرو طریقو باندې کېدی شي روان وي. انتراو بعضې خلک د تیارونه چې هغه کفر شرک او جهالت دی اله نور رڼا طرف ته. نور دا مفرد دی جمع نه ده، ځکه حق همیشه د پاره یوي په یو انداز باندې او باطل په مختلفو اندازونو باندې مختلف شکلونه اختیاروي. همدغه وجه ده چې د نوح علیه السلام دعوت نه راونیسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت پورې د ټولو مضمون او منشور بیخي یو شان لار چلېدلی دی او ټول د یو الله تعالی د وحدانیت طرف ته دعوت ورکړی دی. حق یوي نو په دې وجه نور نه مراد حق دی او حق یوي نو دا مفرد ذکر شو او د حق مقابل قصې ډېرې زیاتې نو په دې وجه ظلمات جمع ذکر شو. بإذن ربهم په حکم د رب خپل باندې ته خلق راو باسي د تیارونه رڼا طرف ته په حکم د رب خپل باندې په اجازت د رب خپل باندې. بإذن ربهم وسره سیوا زګه د هدایت لپاره اصلي مسبب او مؤثر د الله تعالی دی. که الله تعالی د چا په بیان واز نصیحت کې اثر واچو خلق به سم شي، که الله تعالی په کې اثر نه اچو نو اړ بیا اثر کوي نه څوک خبره اړول اوري نه. او دا مضمون فرض کې د ذکر شوی دی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. نبی علیہ السلام تعالی تعالی وایي ته خلق سم لار ته راوستې نشي بلکې الله تعالی سم لار ته راولي څوک هم چې وغواړي. نو باذن ربهم کې کوم مضمون ته اشاره شو چې ستا په ذریعه باندې ته حق ملاويږي، حق مترسيږي، لیکن د خلق په حق را باندې راوستل د دې مؤثر الله تعالی دی. الى صراط العزیز الحمید لار د حق غالب او ستایل شوی ذات. ته پیغمبر شو ته قرآن نازل شو د دې لپاره چې خلک د تیارونه رڼا طرف ته بوزي او د رڼا نه څه مراد دی د عام رڼا نه د مراد چې کوم د لیدلو سره تعلق لري بلکې د دې نه مراد یو غالب او ستایل شوی ذات لار دی. مراد غالب او ستایل شوی ذات الله تعالی دی. د الله تعالی کامل صفاتونه دي او د الله تعالی لار دا چې کوم احکام الله تعالی نازل کړي هم دغه شان کې ژوند تیر کی. الله تعالی د نازل شو اصول مطابق کله ژوند تیر کی نو بس ته الله تعالی طرف روان شو، د الله تعالی رضا دي حاصل کړه، الله تعالی امداد او د الله تعالی مرسته صدرت متوجه شو. نو دا د څه شو لکه الله تعالی طرف ته لار معلومه کړي او غیر رواني. الى صراط العزيز الحمید الله الذي لار د غالب او ستایل شوی ذات چې الله دی حق الله له ما فی السماوات د هغه د پاره حق صد چې په اسمانونو کې دي. خلق عام طور د اسباب او د وسایل نه متاثر کیږي چې پلان کې مالدار دی وسایل لري ترقی کړل. نو الله تعالی وایي چې تاسو هغه ذات تر تلار د قران په ذریعہ باندې معلومه کوي چې هغه د زمکه او د اسمانونو مالک دی او تاسو ژوند د اسمانونو زمکه نه بغیر هیڅ صورت باندې چریږي نه. تاسو چې کوم شزونه استعمالوي او کوم شزونه مخ ته روان دي د زمکه او د اسمانونو حصہ بل څه نه دی. وویل للکافرین من عذاب شدید او هلاکت ته د کافرانو د پاره د عذاب سخنه. کم کسان چې د الله تعالی د وحدانیت او د بندګۍ نه دي قائل منکر دي هغه خلک بس عذاب سره هلاکیږي او د سخت عذاب د دې په انتظار دي. الذين يستحبون الحياه الدنيا دې ځکه نه اخو د کافرانو علامات ذکر کیږي چې کافر څه شته ویل کیږي او د کافر د کفر سبب سي د سم د الله تعالی د لوی ذات نه څنګه منکرېږي. زمکه او اسمانونو کائنات په خپل سترګو باندې نه داغي خالق ته معلومول شي لیکن بیا هم کافر پاتې دي. لکه امام شافعي رحمه الله بویل تاسو چې کله په لار باندې روان شئ د اوخ پچ بیا مونږ نه تاسو د پچ نه معلومول شي چې په لار باندې قاټ اوخ ترې دي چې پچ نه د اوخ معلوم بیا ته په دې باندې پويږي چې په لار باندې یو اوخ یوازې نه زی نو بیا د بل دغه سم معلوم شو چې په لار باندې قافله تل د اوخانو قافله تل اوس د کچې پچ نه د اوخ د کچې پچ نه تل لوی قافله معلومه کړه چې په لار باندې قافله تل نو ور دومره لوی کائنات او نظمکه واسمانونو نه به څنګه الله معلوم نکي. دا خو ډیره اسانه خبره ده خامخا به معلومیږي. نو دې څنګه خبر ده چې کافرانو د الله تعالی د وجود نه او د وحدانیت څنګه منکر دي شي
نو دې ځکه کې اسباب ذکر کیږي چې دا اسباب بچا کې موجودي دا به د حق نه همیشه د پاره منکري الله تعالی وایي دا هغه کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې غوړه کوي ژوند د دنیا علی الاخرت په آخرت باندې دنیایي وسایل مال دولت دې ته زیات اهمیت ورکوي په نسبت د آخرت باندې وایي چې آخرت دی خیر ناکام شي ګناهګار دي شو مجرمان دي شو آخرت هم دې سری شي خیر دی چې دنیا هم آباد شي او دی خلکو ته ترقی پسند خلک په نور الفاظو کې هم ویل کېږي ترقی پسند چې اسلام راوغلی د دنیا نه قربان کی ترقی پسند شي هم بدغه طریقه باندې د سوشلیزم عقیده هم عقیدی بنیاد هم خطر شوی دی چې زر زن زمین شریک کم اشتراکی نظام جس زمانہ بزے باندې نافذ ہو پاکستان کې هم تقریبا 1970 کې بدیږي خلکو انقلابات راپورته کړیو نافذیدلو والا او خلکو مسترد دا دې حاصل هم د قشې دی نو د کفر غړ سبب دا د سړی په دنیا زیاده غوړه غني په نسبت د آخرت باندې او دا مضمون په حدیث مبارک کې دسی دی چې حب الدنیا راس كل خطیات د دنیا سره محبت د ټولو خطایانو بنیاد دی اگر څومره قتلونه کیږي څومره سازشونه کیږي غیبتونه کیږي او نور کسي خفګانونه رواني بنیادی وجه هم د دنیا محبت بل شي نه نو دای د پاور سره ذکر کړو د نقصان ډیر زیات دي کافران هغه خلک د محبت کې د ژوند د دنیا سره عال الاخرت په مقابله د اخرت کې دنیا ژوند نر چخ وخت دی لیکن دومره وخت نه دی چې په اخرت و بیلې دومره نه ويسدون عن سبيل الله او دوی بندي خلق د الله تعالی د لارینه چې کله په خپل معنی په کوپر پلار روان شي ناجایز باندې او د دنیا محبت په غالبي ځان سره نور ملګری هم پیدا کړي چې د خپل شرم پټ کړي او ثابت کړي چې یوازې نه ګڼ خلک هم نور هم را سره دي یوازې نه دا کار شیطان هم کړی دی او دا خلک دا کار گمراه خلک هم کوي چې د خپل شرم پټولو لپاره هغه ځان سره نور گمراهان خلک هم گمراهي بلاره باندې روان کی چې معاشره اسلامي جوړه نشي او اسلامي معاشره پیدا نشي نو زماغه ناجایز بچا ته معلوم هم نشي او که اسلامي معاشره قائم شي نو زما به کارونه به خلک وي خلک ماته بس پک نظر باندې ګوري او خلک زما رازونه معلومول شي خو چې کله معاشره ناسوري ناجایز ګندای بیا خو زما بجرای مسک ویږي نه نو دې مقصد د بار دا لګي او نور خلک هم ځان سره گمراه کوي او بیلاری کوي په دې ځای کې ويبغونها عوجا او لټای په دین کې عوجا کوګوالی دین کې کوګوالی لټولو څه مطلب دی د دې یو مفهوم چې کوم دی تفسیر ابن کثیر نقل کړی دی او یو مفهوم تفسیر قرطبی نقل کړل دوه مفهومونه د یو بل نه بدل دي تفسیر ابن کثیر رحمه الله وی چې بدن کې کوګوالی لټول دا رچا کار دی دا خلکو کار دی چې دنیا سره محبت یو خبره دویمه دا ده چې خلک د دین الله تعالی د دین نه اړای د دین دشمن دی خلک د دین نه اړای بیلاری کوي نو دا د دین کې کوګوالی رسې لټای چې کوشش کوي چې دین مطالعه کوي د دین خبري اوري صدا پاره چې د سزا په پیدا کې چې پاګی باندې اعتراض وکړي او دا دین خلکو ته کمزور ناقص او بیکاره ثابت کړي چې دا هیڅ نه دی او د خلکو په ذهنونو کې دا مضمون پوښ شي چې یاره په اسلام باندې عمل کول او نه کول دوه یو شرعي حیثیت نه لري یو شان ته کې چل نو کوګوالی لټول څه مطلب په دین کې عیبونه راوستل کمزوري ثابت ول دا رائے د امام ابن کثیر رحمه الله تفسیر قرطبی ردی بل مفهوم ذکر کړی دی ممکن ده چې دوه مطلبونه د دې آیات مصداق او دوه مقصدی او دوه سمون خوري امام قرطبی رحمه الله وایي چې د دنیا سره محبت کوونکې سړی گمراه سړی چې خلک بیلاری کوي دا د ذکر کوي چې د خپل ناجایز د پاره د خپل خرافات او ظلمونو او د ناجایز ګناونو د پاره په دین کې دلایل ګوري ناجایز د دلایل ګوري او چې کوم ځکه معمولی غوونه سبانه پیدا شول چې یاره د آیات یا د حدیث زمار دی جرم سره سره غونته کې سمون خوري معمولی غونته کې عقب دلیل کې پیش کړي چې زب حق زګیم چې وره د یو حدیث موجود دی د یو آیات موجود دی لکه مثال به تور باندې په اسلام کې دا مسله ده چې پلاهي منسوبندي مستقل منسوبندي کول حرام دي ناجایز دي او دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر احادیث مبارکه هم دلیل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم نصیحتونو کې دا هم د تاسو هغه زنانو سره رښتې کوي چې دا غي بچی ډېر کیږي قیامت کې بزبا د نور امتونو باندې په دې وجه هم فخر کوم چې ما امت بډيري ته نور نه بسي وای
خدا له چې کله تربیت یې وشي اسلامي چې کله گمراه امت باقي منسوب فخر نه کوي د فخر ځای بیا نه د دې حدیث نه هم معلومیږي چې مستقله منسوبندي حرام ده ناجایز ده لیکن قران کې یو ځای کې الله تعالی ذکر کوي چې الله تعول زنانه سره د نکاح مسله ده چې تاسو دو سره نکاح کولای شئ دریو سم شي سلور سم شي خو تاسو د انصاف باره کې تاسو یریدل چې انصاف برانه ونه شي انصاف خو به فرض عین دی او تاسو انصاف باندې بزانه یقین نشته چې انصاف په کوم یو ترتیب کېږي مورانه رقم نو بیا د څه وکړي د یوې سره نکاح وکړي لئلا تعول زیاتې ده نه ونه شي عول زیاتې کول ته ویل کېږي چې زیاتې ونه شي او طرفداري د یوې ښځې ونه شي ځکه چې کم کس د یوې ښځې طرفداري د بلې مخالفي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر ګناه یو اثر د قیامت په ورځ باندې او د دې ګناه اثر چې کم زنانه د یوې نسیوا لري او منځ کې انصاف نه کوي نو قیامت کې چې قبر نسین دی را پاسيږي نو یو طرف په پالجواله معذور وي ټول خلک به پیژني چې دنیا کې د خزي لرلې او انصاف یې نه دی کړی د علامات دي دغه شنو غلب راشي قیامت کې او لولو شي نه برا پشا کړي هغه ناری وکړي د مالک ز پټ کړي بوخ برا پشا کړي زمکه برا پشا کړي یو حدیث کې دی چې چا ولې زمکه پټه کړله برید یې خوي نو د و مزمکه پورې به دا ټول زمکه د ولې چې پیسې باندې د و مزمکه پورې دینه به کړای جوړه شي د بغاړه کې به واچول شي قیامت کې به ښکارا پته لګي د زمکو غلو دا شان د هر ګناه آثار موجود دي سودخور سره چې څنګه قبر نه پاسې کې د بلی ونی بيو پاسې کې بولیږي به بيو شکی کې به بیا پاسې کې لکه څنګه چې بچا باندې د پیریانو اثرات دي داغي په شان دي نو دا آیت مبارک دی چې تاسو کله انسان نشي کولای نو بس بیا یو په کار د الله تعالی زیاده ده نه ونشي دا د آیات مخکینه ورسره دوه مضمون چې راوړل ښکارا واضح مطلب دی لیکن کم خلک د پلای منسوبندې د فرض دلایل جوړي هغه وجه لا تعول د عیال نه خستره شوی د عیال خاندان ته وي چې تاسو د غټ خاندان نه یریږي چې خاندان می غټ نشي نو بیا د یو سره واده وکړي چې خاندان هم غټ نشي لیکن دا معنی په حدیثو کې یا قران په تشریحاتو کې یا د مخکې د وروسته د مضامینو د مناسبت اس سره سمون نه خوري نو دا وس آیات چې کوم دغه معنی نه ده لیکن د خپل ناجایز د پاره الته الفاظ پیدا کړل او ظاهري غونته کې لږ غونته کې سمون خوري ظاهري معمولی غونته کې اگر چې تشریحات او ترجمه د مفسرینو نه نقل کړي دغه نه سمون خوري چې تحقیقي مضمون په وګوري نو سمون هم نه خوري لیکن خلق را نقل کو او څه به وس یا لکه دغه شاند کې په اسلام کې د زنانو حکمرانی ضابطه ناجایز او قران صریح آیات ته چې الرجال قوامون علی النساء نارینه او زنانه باندې حکمرانانی په کورونو کې په کلی کې په وطنونو کې هم دغه شاند کې نبی عليه السلام ته کله نبی عليه السلام فرمایي چې کیف یفلح القوم د قوم بسن کامیاب شي چې خپل مشري زنانه او تواله کې هغه به مشران شي قوم بسن کامیاب شي سليمان عليه السلام الفاظ هم دغه شان تاریخ نقل کړی دي لیکن قران د بلقیس واقعا ذکر کړل چې بلقیس حکومت کا بیا وړاندې خو مشهور واقعه ده سليمان عليه السلام د حکومت را نسکور کو او دا حکومت ول ختم کو اسلامي نظام په نافذ کو دغه زنانه سره بیا واده وشو لیکن خلک وایي چې وګوره قران د بلقیس واقعا نه ذکر کړي خزه حکومت نه دی کړي موري طریقه باندې یو قصه شو امام قرطبي رحمه الله وایي چې د عوجن معنی دا ده چې د خپل ناجایز د پاره د قران او د حدیث نه وجه دلایل پیدا کول او جوړول او رامخې کول چې زما د ناجایزه د قران سره سمون خوري د حدیث سره سمون خوري نو دا وایي د عوجن مطلب دی لیکن ښکارا ظاهر دا ده چې د آیات د غدوانه مفهومونه کې دي کوکواله هم د غدوانو طریقه باندې په دین کې رئیس سره کېږي چې ترازو نه به وکی یا د خپل ګناه د لپاره قران او حدیث کې دلایل لټي اولئک دا کسان فی ضلال بعید به گمراهی لري کې دي